الدنیا جیفت وطالبها کلاب. دنیا مثال د مرداری دی او د دې طلب کون کی سپی دی. او بل حدیث شریف دی کم چې ما وس تلاوت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم په مدینه منوره کې په یو لار باندې تیرېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ډیران باندې ودرېدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من سره ان ينظر الى الدنيا، چې کوم سړی دې خبرې ته خوشحالیږي چې زه دنیا وینما او د دنیا زیب و زینت د دنیا سامان وینما، نو هغه دې ډیران ته وګوري او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کچری د دې دنیا قیمت د الله رب العزت په نسبت باندې د یو مچ د وزر برابر وي، نو الله رب العزت با تی کافر له هیڅ سیزم نه ورګړي. علماء شارحین فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا په باره کې دا فرمایل چې د دې دنیا مثال د دې ډیران دی، د دنیا د سيزونو مثال د دې ډیران دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیران سره تشبیه ولی ورکړه؟ نو علماء شارحین فرمای چې دا دوه سيزونو طرف ته اشاره ده. اول نمبر کم چې حقیقت ته چې هر سیز د دې اخیرنی انجام د هر سیز اخیرنی انجام دا ډیران دی. کنه تاسو په هر سیز باندې سوچ وکړئ، د هر سیز اخیرنی انجام دا ډیران دی. د دکانونو نه راواله، د منډایو نه راواله او د پټو ته پسې ورشه، دا هر څه وګورئ، د دې ټولو اخیرنی انجام ډیران دی. دی کنه دی بھائی؟ تا قیمتی نه قیمتی خوراک راوړه، تان قیمتی نه قیمتی خوراک پیدا کی، داغی د پاره منډه ترړه، داغی د پاره کوشش چې بای زما خوراک خشي، چې رزق هم فراخ شي. د دې رزق د پاره منډه ترړه، دا سحر سړی روزي او څوک د سحر نم وختي روزي، څوک د شپې نه لګیای، منډای ته مزدوران ناغلی د شپې لګیای خپل مزدوری کوي. ځینې خلک داسې دي ثابت شپه مرونای د څه دپاره چې به زه ښایسته خوراک پیدا کوم. اوس دې سړي ښایسته خوراک د ټولو نه بهترین خوراک پیدا کو، نو دا خوراک چې ده وکړو د دې آخري انجام څه دی؟ ډیران. اوس څومره مزیدار خوراک دی، څومره مساله دار خوراک دی، څومره طاقتور خوراک دی، هغومره بدبو یې سیوای. د دنیا دغه حقیقت. څومره بهترین نه بهترین خوراک، د مسالې نه ښایسته مساله، د ټولو نه اعلی مساله، لیکن انجام یې څه دی؟ د ټولو نه زیاته بدبو. خوراک څومره ساده، دغومره بدبو کمه. دغه دنیا حقیقت. او مونږ ټوله منډه ترړه دې دپاره چې بهی زه پیسه پیدا کړم او بهترین خوراک وکړم. اوس که دا خوراک حلالي جو بیا هم خیر دی، که دا خوراک حلالي خو جو بیا هم خیر دی. زه سړي خوراک وکړو د دې په باره کې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، د دې نعمتونو په باره کې به الله رب العزت تپوس کوي چې حلال نه خوړلې، حلال څه دی تا خوړلې دی. خو د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت له جواب ورکړي چې زما دا غاښونه ستا په نعمتونو کې ستړي شوه، د هغې په بدله کې ای الله ما ته څونه رضا کړې، د هغې ما څه عبادات کړي وو، ای الله ته ما څونه رضا کړې وې، ستا اطاعت ما څونه کړی وو، ستا د پیغمبر په طریقو څونه چلیدلی وم، او تا چې د کم مقصد دپاره دنیا ته لیږلی وم
نو هغه مقصد مې څومره په دنیا کې خور کړی نو ته خوراک کوه چې څونه قیمتي خوراک کې قیمتي خوراک پیدا کې آخري انجام د هغې ډیران دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وفرمایل چې که کم سړی دا خبره غواړي چې زه دنیا او د دنیا زیب و زینت وینما نو هغه دې ډیران ته وګوري دا دنیا د دنیا زیب و زینت دی نو علماء شارحین فرمایي چې اول نمبر اشاره دې طرف ته ده چې ته دنیا څومره خوراک هم کې نو دا خوراک دې چېرته ځي ډیران ته جوړیږي انسان کوشش کوي چې زه لباس ښایسته کما د دې لباس دپاره منډه ترړه ده او کوشش دی چې بھئی زما لباس ښایسته شي حالانکه په دې لباس کې هېڅ هم نشته دا زما ستا ذهن له صرف د نظر له دوکه ده هلکه پلانکي سړي ډېر ښکلی لباس اغوستی دی دې لباس ته مه ګوره دې ته وګوره چې دې سړي دا کم لباس اغوستی دی دا په ښکلي پیسو باندې شوی دی که نه دی د دې ذرایع څه ده آمدني څه ده آیا دا د حلالو لباس دی که دا د حرام لباس دی که دا لباس د حرامو دی نو که دا داسې دی چې دا د سرو زرو دی خو د دې قیمت نشته بلکې دا الټا عذاب دی نو ټوله منډه ترله دې دپاره چې بھئی زما لباس ښایسته شي لیکن ډېر لباسونه مونږ وینو چې په دې ډیرانونو باندې پراته او ختم شي او انسان په خپله باندې د انسان دا وجود د دې نه ډوغټ ډیران بل شته نه دا دومره ښه ډیران دی د انسان د خپل وجود چې دا دومره عجیبه دی چې د ده د وجود سره کم څیز لګي یا ګندګي کومه کپړه په دکان کې پرته ده ښه ښکلې پاکه به ټیک ټاک به په المارۍ کې پرته ده ټیک ټاک به خو چې دا انسان یې د وجود له راوړي که نه چې بس داس ښه دا انسان د ټول نه غټ ډیران غټه ګندګي د انسان په خپله هر وخت د ځان سره هر وخت د انسان د ځان سره ګندګي په دې خېټه کې ګرځي او د بل نه نفرت کوي بل انسان ته په نفرت ګوري مړه دا څه دی ولې د سره څه پیسه ده مړه پیسه خو زما سره ده نو ستا سره پیسه ده جوستلو شو ته دا کمال وکړه که نه زه د خپلې خېټې نه دا ګن لرې که او بیا وګرځه په دې ماچره کې نه دا ګن به ګرځې الله رب العزت تا ته ستا اوقات ښیي ستا دغه اوقات دي بس هر وخت ګندګي ځان سره ګرځئ نه ګرځو به یې مونږ ټول د انسان به تکبر صحیح لویي به یې صحیح الله رب العزت فرمایي د ټولو نه غټ ډیران ته په خپله یې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ډیران سره تشبیه ځکه ورکړه چې د دې انسان په سمجھ کې دا خبر راشي د انسان په خپله ډیران دومره ښه ډیران دی که د ده د یختو صفایي ونه شوه نو سپکې پکې کېږي ښه بدبو به ترې خېږي که د ده د دې وجود صفایي ونه شوه نو دا وجود به دومره خیرني چې هېڅوک به دې ته تیار نه وي چې د سره میلاو شي بلکې تختې به او انسان تکبر دومره لوی دوی چې بس دا هر څه چې کوم دی ده پیدا کړي په څه شي لویږي